نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری تپوس کړی دی چې په تسبو باندې ذکر کول څه کوي. الجواب: په تسبو باندې ذکر کول جایز دي او حدیث مبارکو کې هم د دې ذکر راغلی دی. دغه رنګې مشایخ کرامنا سلفا و خلفا عمل ثابت دی چې دیو په تسبو باندې ذکر کوي او کم باک په دې کې نه ګڼي او کم اعتراض په دې باندې نه کوي. او دغه رنګې ډېرو علما کرام و محدثینو احادیث په دې باب کې نقل کړي دي چې بعض احادیث په هغې کې تقریري دي د نبی علیه صلات وسلام نه چې هغه مبارک د چا سره د کجورو د اډوکي یا ګیټۍ موندلي چې هغوی پې ذکر کړی او شمار کړی په هغې سره ذکر نبی علیه صلات وسلام مبارک په هغې باندې رد نه دی کړی. نو د حدیث مبارک یو قسم قولی دی، یو فعلی دی، یو تقریری دی. دا درې وړه حدیث مبارکه چې یو مسله پکې ثابته شي هغه ثابته وي، جایزه وي. او دا درې وړه احادیث د قسمونو چې کوم دی دا دلیل دی. حدیث قولی دی ته وایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک چاته فرمایلي یو صحابي ته چې ته داسې کار وکړه. او فعلی دی ته وایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک خپل هغه کار کړی. او تقریری دی ته وایي چې یو صحابي مبارک ته نبی علیه السلام د وړاندې یو کار کړی او نبی علیه صلات وسلام پې انکار ونه کړي بلکې خاموش پې پاتې شي. نو دې ته چې کوم دی حدیث تقریري وایي او دم دلیل دی. په دې چې هم یو مسله ثابته شوله هغه مسله جایزه وي، په هغې کې څه خبره نه وي. د نبی علیه صلات وسلام مبارک نه پخپله هم ثابت دی چې هغه مبارک په د الله تبارک وتعالی هغه ذکر چې کولو نو هغه به په د خپلو ګوتو مبارکو سره شماره، لکه دې باب کې حدیث راغلی دي هغې نه به زه تاسو ته یو نمونه پیش کړم. نو د دغه ځای سره دا ثابته شوه چې نبی علیه صلات وسلام هم دا ذکر شمارلی دی په هغه خپلو ګوتو مبارکو سره. نو ذکر شمارل که په ګوتو سره یي او که یا په هغه ګیټۍ سره یي یا د کجوري په هغه پټ سره هغه اډوکي سره یي یا په تسبو سره یي، جایز دی، هغې کې څه خبره نشته دی. نو موږ به دې کې بعضې احادیث مبارکه پیش کوو په طور د نمونې باندې. نور دا مسله ډېره طولاني ده، بس په طور د اختصار به یو څو احادیث مبارکه ذکر کوو. ټول خو نشو ذکر کولی، دومره ټایم هم نه، یو بیا اورېدل دا هم ډېر مشکلي. نو بس د یو منصف انسان دپاره، د یو عادل انسان دپاره او د یو حق طالب دپاره چې هغه د حق طلبګاري هغه دپاره یو حدیث نیمه کافي دی. زما سره ابو داود دی او د ابو داود شریف جلد نمبر 1 دی او صفحه د دی 220 ده. په دې کې امام ابو داود رحمت الله علیه باب قایموي، باب التسبیح بالحصوه. باب د په بیان د تسبیح کولو کې په ګټو سره چې وړو وړو ګټکو سره هغه تسبیح بیانولی شي، د هغې شمارولی شي. نو دا کیدی شي که نه شي کیدی. نو دی دا باب قایموي او په دې باب کې بیا حدیث راوړي عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص. و روایت ته د عائشه نه چې لور د سعد بن ابي وقاص ته، دا روایت کوي عن ابيها د خپل پلار نه چې سعد بن ابي وقاص دی، انه دخل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم على امرأة، چې د دې د پلار سعد بن ابي وقاص دی د نبی علیه صلات وسلام مبارک سره یو ورځ ور داخل شو على امرأة په یو زنانه باندې وبین یدیها نول، او د دغې زنانه مخې ته چې کوم دی هغه د کجورو غاډوکې پراته او حسون یا کچې کچې ګیټۍ وي. تصبح به چې دې زنانه په دغه ګیټو کچو کچو سره یا د دغه بمبتې د کجوري باندې تسبیح بیانوله. فقال نبی علیه صلات وسلام مبارک ته وفرمیل اخبرک بما هو ایسر علیک، هی بیبي زه تا ته خبر در نه کم هغه کار چې هغه په تا باندې اسان دی، من هذا د دې شمارلو د دې ګټیکو نه او د دې اډوکو نه، او افضلو یا د دې نه افضل دی. نو بیا د نبی علیه صلات وسلام مبارک کلمات وښودل چې داسې وایه. نو دې ځای کې مې مقصد دا دی چې دا حدیث پاک دلیل شه په دې خبره چې نبی علیه صلات وسلام د دغې زنانه سره ګیټۍ کچې بیا مونده کړې او یا یې ورسره چې کوم دی کجورو هغه اډوکي مونده کړه، هغې په دې سره ذکر کړو. نبی علیه السلام د دې نه منع نه کړه بلکې آسان او یا افضل خبره ورته چې کومه دی وښودله او په دې باندې رد ونه کړو.
دا حدیث تقریری شو او دا حدیث تقریری دلیل شو لپاره د دې خبرې چې دا جایز دي تسبیح بیانول د الله تبارک وتعالى په ګټو سره او یا چې کومه ده په هغه هډو کې د کجوري سره او یا چې کوم ده په تسبیح سره یا په ګوتو سره چې کوم ده شمارل دي. نو بیا په دقه مذکوره صفحه باندې امام ابو داود رحمت الله علیه یو دلیل راوړي، یو حدیث پاک ذکر کوي د عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو فرمایي چې ما نبی اسلام مبارک ولیدو يعقد التسبيح چې مبارک په د تسبیح د پاره به د ګوتو باندې چې کوم دی هغه شمارل کول. قال ابن قدامه بيمينه او د خی لاس چې کوم دی د خی لاس په د ګوتو سره به دغه شمارل چې کوم دی د ګوتو مبارک او کول او هغه دغه به چې کوم دی په ذکر د الله به کاو. او دا رنګي په دغه مذکوره صفحه باندې یو بل حدیث پاک راوړي چې د فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم امرهن بیر سلام د زنانه ته چې کوم دی امر وکړو چې حمیزه بنت یاسر عن یسیرته د دې یسیرته ته چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک امر فرمایو اي راعين بالتكبير والتقديس والتهليل تاسو رعایت کوئ او حفاظت کوئ د تکبیر او د تقدیس او د تهلیل و یعقدن بالانامل او دا چې کوم دی تاسو شماریو په ګوتو سره فانهن مسئولات مستنطقات ځکه چې دا ګوتې دینه به تپوس کولی کېږي او دا چې کوم دی دا به ګوای او دا به ګوی ورکوي. په دې ځبن محدثین فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې دې ته دا طریقه وښودله چې په ګوتو سره هغه ذکر کوه. نو دا د دې دلیل نه دی چې یاره په بل څه سره ناروا دي، ځکه په دې ګوتو سره چې دا ذکر نبی علیه السلام مبارک ورته وویله په دې کې وجه په خپله ذکر شوه چې د دې ګوتو نه تپوس کېږي او دا به ګوی ورکوي. په دې حدیثو په دې باب باندې چې کوم موږ باب ذکر کو د ابو داود شریف په دې ابو داود باندې یو شرح ده د عون المعبود چې دا لیکلی دا محمد شمس الحق عظیم آبادی چې دا سړی په خپله غیر مقلد دی، خو چې دا غیر مقلد په دې باب کې څه وایي. زموږ د زمانې غیر مقلدین تسبیح باندې ذکر کول ته بدعت وایي او ناروا ورته وایي، خو چې دوی نه دا مخکې لږ کم وابیان تیر شوي دي او غیر مقلدین دي چې هغه تسبیح باندې ذکر کول ته څه وایي دا هم لږه واورئ. نو دا جلد څلورم او صفحه د هغې ده 216 باب التسبیح بالحصا. په دقه باب باندې دی لاندې بیا لیکي دقه حدیث پسې لیکي دی وایي وهذا اصل صحیح وایي دا حدیث پاک یو اصل صحیح دی لتجویز الصبحة بتقریره صلی الله علیه وسلم چې په صبحه او په تسبیح سره ذکر جایز دی په تقریر د نبی اسلام مبارک باندې واضح شوله. فانه فی معناها ځکه وایي دا د صبحه چې کوم دا هم په معنا د دې کې ده اذن لا فرق بین المنظومه والمنثوره ځکه چې وایي هیڅ فرق نشته دی که دغه ګټۍ او دغه هډوکي که دا په تار کې پیللې پرتې او که خورې ورې نو که په تار کې وپوهي بیا پې ذکر کوي نو هم جایز دي او که خورې ورې پرتې هم جایز دي فيما يعد به چې کوم په ذکر کېږي او شمارلی کېږي. اوس چې چا ورته بدعت ویلي دي لکه د دې زمانې غیر مقلدین چې ورته وایي دا یا خپل کور سړی دی د خپل کور سړی ورته وایي ولا يعتد بقول من عدها بدعه او اعتماد به نشي کولی په قول د هغه چا باندې چې دې تسبیح لره ذکر کول بدعت ګڼي. څوک چې تسبیح باندې ذکر کول ته بدعت وایي د دغه سړي په قول باندې اعتماد به نشي کولی د ده خبره به نشي منلی. دا خبره چې کوم دی د کمزورې ده د حدیث مبارکو ده چې کومه دی دغه خلاف ده. دا شمس الحق عظیم آبادي شو چې ده په دې باندې هم تصریح وکړه چې تسبیح باندې ذکر کول جایز دي. او بیا په دقه مذکوره صفحه باندې لږ لاندې لیکي والحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى. ودا حدیث چې کوم دی دلیل دی په دې خبره باندې چې ته ذکر وکړي او ذکر وشمارئ په تسبیح وشمارئ خپله په هغه هډوکو سره د کجوري او یا په هغه کچو کچو ګټکو سره وکذا بالصبحة او دغه رنګې چې کوم دی په تسبیح سره ذکر وکړي ځکه لعدم الفارق لتقریر وسلم للمرأة على ذلك ځکه نبی اسلام مبارک دا کم تقریر دا کم تقریر تی ثابتېږي او تقریر د نبی اسلام مبارک نه دا ثابته شوه نو هغې ته نبی اسلام مبارک فرق نه دی کړی چې یا صبحه دې وکړی شي یا مطلب دا دی
په نوا سره ذکر پکار دی یا په حسوا سره پکار دی یا په دې پکار دی په دې نه پکار. نو دغه فرق په نبی اسلام نه واضح کړي. او بل دا د وعدم انکاری یو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته انکار نه کړي چې په دې ګټکو سره ذکر مکوه یا چې کوم دی په دې نوا سره ذکر مکوه. خو نبی اسلام مبارک د ارشاد کړي هغه څه ته چې هغه افضل دی نو د افضلیت ته ارشاد کول دی بیا فرمایي لا ينافي الجواز دا منافي د جواز سره نه دی. وقد وردت بذلك الاثار او په دې صبحي باندې یعنی په تسبوح سره په ذکر کولو باندې ډیر آثار وارد دي. ډیر آثار چې وروسته هغه بیا بعضې د هغې نه ذکر کوم. الحاوی للفتاوا د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په حواله باندې چې په دې ډیر آثار صحابه او تابعین وارد دي چې هغوی به ذکر په تسبوح باندې کولو او دا بدعت نه دي. دا شمس الحق عظیم آبادی شو چې هغه هم د دې خبرې تصریح وکړه چې ذکر کول په تسبوح سره دا جایز دي دا ناروانه دي. دا کم حدیث چې ما ذکر کړو د ابو داود شریف په حواله باندې دغه حدیث پاک امام ترمذی رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی په جلد نمبر 2 صفحه 197 کې. مستدرک هم ذکر کړی په جلد نمبر 2 صفحه 104 کې. امام منذری په ترغیب او ترهیب کې ذکر کړی جلد نمبر 2 صفحه 286 کې. امام ابن حبان په خپل صحیح ابن حبان کې نقل کړی باب ذکر الامر بالتسبیح والتحمید والتهلیل باندې او په حاوی الفتاوا کې هم ذکر دی په صفحه 410 باندې. او نور کتابونو د حدیث هم دا حدیث پاک ذکر کړي کوم چې د ابو داود په حواله باندې تیر شو. دغه رنګي موږ سره یو بل کتاب دی امام ترمذی رحمت الله علیه کتاب صحیح ترمذی په ترمذی جلد 2 کې صفحه 195 په دې صفحه کې هم چې کوم دی د یو حدیث پاک راوړی دی چې دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفیه نه روایت ته دا فرمایي چې نبی اسلام مبارک په ما باندې را دننه وشو وبین یدی 4000 نوات او د دې مخې ته چې کوم عدد 4000 د کجورو غزړې او بمبتې پرتې وي اسبح بها. مبارک فرمایي چې ما په دې سره تسبیح کوله. نو ګوره د دې مخې ته 4000 د کجورو هغه هډوکې او د کجورو بمبتې پرتې وي او دوی به پې ذکر کولو. امام ترمذي په خپل جامع الترمذي کې د حدیث پاک نقل کړی دی او بیا پسې لیکي چې هذا حدیث غریب. د حدیث غریب دی د غریب معنا دا نه چې ضعیف دی بلکې غریب د حدیث یو قسم دی د خبر روایت چې دې باندې علما پوهېږي دا د حسن سره جمع کېږي. او وروسته د دې باب کې چې کوم دی بیا مستدرک چې کوم په خپل کتاب کې ذکر کړی دی امام حاکم په مستدرک کې د هغې په حواله ته بیا وایم چې دا حدیث ضعیف دی او که قوي دی. دا کوم حدیث چې ما د ابو داود په حواله باندې ذکر کو په دغه باندې البانی لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی. اوس چې د نسائی ترمذی په حواله مې کوم حدیث ویلو په دې باندې هم چې کوم دی غیر مقلد شاکر هغه لیکلی دی چې دا حدیث ضعیف دی. موږ به وروسته ثابته کړو چې دې دواړو احادیثو ته د دومره لوی محدثینو صحیح ویلي دي لکه امام ابو داود چې په خپل صحیح ابو داود کې ذکر کړی دی امام ابو داود په خاموش پاتې شوی دی. دا د علماو په نسبت باندې ثابته خبره ده چې امام ابو داود په کوم حدیث په خاموش پاتې شي دا حدیث دغه په نسبت صحیح قابل د احتجاج وي. ګوره امام ابو داود ورته صحیح ویلو او دغه رنګ امام نسائی ورته هم صحیح ویلو. وروسته روان دي امام حاکم ورته هم صحیح ویلی دي امام ذهبي ورته هم صحیح ویلی دي امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ورته هم صحیح ویلی دي. دومره لوی اجلا ائمه د حدیث حفاظ کرام هغوی د حدیث پاک ته صحیح ویلی دي. او البانی چې غیر مقلد دی هغه ورته ضعیف ویلی دي. هغه په قول څه اعتماد دی او خپل سړي ویلی چې څوک ورته بدعت وایي ذکر کول ته په تسبیح باندې دغه قول باندې اعتماد نشي کولی. دغه قول چې کوم دی معتمد نه دی. دا حدیث ته صفیه چې مې کوم ذکر کو چې د دې سره به 4000 هغه د کجورو هغه بمبتې ورسره یو دی په ذکر کوو. دا حدیث امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړی دی جلد نمبر 2 صفحه 104 کې. امام منذری ترغیب و ترهیب کې ذکر کړی جلد نمبر 2 صفحه 286 کې. امام طبرانی ذکر کړی په طبرانی کبیر کې او دغه رنګ په طبرانی اوسط کې په طبرانی کبیر بیا په طبرانی اوسط کې هم ذکر کړی او مسند ابو اعلی کې هم ذکر دی. تام ډیرو کتابونو د حدیث راغسته دا حدیث مبارک کم شمیده امام ترمذی رحمت الله علیه په حواله باندې ذکر کړو. دا حدیث پاک چې امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کوي نو د امام ترمذی رحمت الله علیه د کتاب
یو غیر مقلد شرح کړی چې د تحفة الاحوزی وایي. تحفة الاحوزی په دقه باب باندې لاندې لیکلي چې باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید. په دې باب باندې لیکي چې قال شوکانی فی النیل. شوکانی ویلی دی په نیل الاوتار کې چې دا شوکانی هم غیر مقلد دی. هغه مخکې سړی مې ذکر کو غم غیر مقلد و غم ورته ویل چې تسبیح باندې ذکر کول جایز دی. اوس دا دوه سړي دا دواړه غیر مقلدین شي. شوکانی دی په نیل الاوتار کې او دغه رنګ تحفة الاحوزی د مبارک پوری دا دواړه غیر مقلدین دي. درې واړه غیر مقلدین سړي دي. دوی درې واړه په تصریح کوي چې ذکر کول په تسبیح باندې دا بدعت نه دي، دا ناروا نه دي. دغه مذکوره باب کې دی وایي هذان الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى. ودا دواړه احادیث چې امام ترمذی په حواله می ذکر کړل، یو د صفیه د حدیثو یو چې کوم د سعد بن ابي وقاص د حدیث، ودا دواړه احادیث دلالت کوي په جواز د دې خبره باندې چې تسبیح وشمارل شي په ګټی کو سره کچو سره یا د کجورو په غاډو کو سره وکذا بالصبحته او د قرګه چې کوم د په تسبیح سره د ذکر وکړي شي. ولی لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرتين. د کدی کې فرق نبی صلی الله علیه وسلم نه ظاهر کړي چې دا جایز دی او دا نه جایز دی. على ذلك وعدم انکاره والارشاد الى ما افضل لا ينافي الجواز. دا خبره مخکې چې کوم دی او ابن المعبود ولهم کړي وا. وقد وردت بذلك اثار و په دې کې چې کوم د ډیر احادیث مبارک وارد دي او هغه احادیث مبارکه او آثار بیا چې کوم د لاندې ذکر کړي دي هغه زورستو بیا د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د الحاوی په حواله باندې ویما. و دې کې به صرف خبره دا مقصد و غرض چې امام شوکانی چې د وابیانو لوی امام دی او نیل الاوتار شرح کړی ده د موطا امام مالک باغی کې چې کوم دی دا خبره نقل کړی ده چې دا حدیثونه دوانه دلالت کوي په دې خبره باندې چې ذکر کول په تسبیح سره جایز دي، په کټی کو سره کچو جایز دي، دغه رنګ د کجورو پاړو کو سره جایز دي. او دغه رنګ تحفة الاحوزی ولهم دا تصریح وکړه او دغه رنګ عون المعبود ولهم تصریح وکړه. درې وانه سړي وابیان دي، درې وانه وابیان علماء دا تصریح وکړه چې په تسبیح سره ذکر کول دا جایز دي. څوک چورته بدعت وای دا هغه بدعت ولا سړي په قول باندې اعتماد نشته، دا هغه قول چې کوم دی بلا دلیل دی ځکه په اعتماد نشته. دغه رنګ دا دویم حدیث چې کوم په ترمذی کې نقل لې نو په دغه حدیث پاک باندې امام ترمذی چې کوم باب لګولای چې باب فی دعاء النبي صلی الله علیه وسلم وتعوذه. باب دی په دعا د نبی صلی الله علیه وسلم کې او په تعوذ د نبی صلی الله علیه وسلم کې فی دبور کل صلات د هر منځ نه ورستو د هر منځ نه ورستو په نبی صلی الله علیه وسلم مبارک